अस्सलाम वालेकुम ګرانو مرګرو یو افسوسناک خبر تاسو سره شیر کوم او یو بل ماشوم خوږ ماشوم د سیاست په نظر شو خپل پلار یادولو سره هغه د دې دنیا نه رخصت شو دا ویډیو ګورئ د هغې نه بعد خبرې کوم ये सफ़ीर उल्लाह का बेटा है जो 26 नवंबर की धरने में गिरफ्तार हुआ था और वो बेगुनाह है और इसका ये बहुत सीरियस बीमार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपील है कि ये बहुत सीरियस बीमार हैं, उनकी मदद करें। ये पापा को बुला रहे हैं, 2 महीने से अटक जेल में हैं, इनकी मदद करें और इनको रिलीज़ करें। ګرانو ملګرو دا ویډیو چې کوم تاسو وکتله په دې کې چې کوم ماشوم فریاد کوي د نوم حماد دی 11 کاله د عمر او د پېښور لنډي ارباب اوسېدونکی و پرون دا وفات شو خپل پلار یادولو تقریبا 2 میاشتې د فریاد وکړو او پلار پسې جړاګانې وکړې اخره کې بیمار شو هسپتال ته ورسېدو او د هغې نه بعد دا وفات شو د پلار څوک دی د پلار سفیر دی چې هغه په سرکاري اداره کې ملازم دی ریسکیو 1122 کې هغه ډرایور و چې دا هغه ډیوټي دلته نه چې کوم پاکستان تحریک انصاف قافله تلله پر 24 نومبر 2024 کې په هغې کې د هغه ډیوټي صوبایي وزیر نیک محمد سره ولګېده دلته نه روان شوه قافله اسلام آباد ته او اسلام آباد کې هغه د پولیس په لاس ورغو او الته کې هغه ونیولې شو او دغه شانته هغه اٹک جیل ته ورسېدو نن تاریخ پورې سفیر الله اٹک جیل کې قید دی او د هغه زوی چې کوم دی هغه یادولو سره بیمار شو هسپتال ته ورسېدو او د هغې نه بعد د سیاست په نظر شو او د دې دنیا نه رخصت شو